है तो कोई बात नहीं, हमने 100 बार ज़माने के बरम तोड़े हैं। काबिल एहतराम सदर इजलास डॉक्टर साहब और द दे तहरीक लब्बैक ढेर मुअज़्ज़ज़ो मशरानो कशरानो अमज़ोलो मलगरो बहर न रागले मेलमनो څنګه چې تاسو ته پته ده چې په دې ملک کې د الیکشن اعلان شوی دی او ټولو سیاسي مذهبي قوم پرستو پارټو تنظیمونو خپلې سرګرمۍ شروع کړي دي ځای په ځای کنونشنې دي خو ملګرو که موږ د پاکستان حالاتو ته وګورو نو په دې ملک کې بجلی نشته د بجلی لوډ شیډینګ دی ګیس نشته پی آی ای لاړه تباه شوه ریلوې دغسې ده روزګار نشته بدامني ده دغسې ډېرې غټې غټې مسلې دي زه خو اریان په دې ما دې خلکو ته ټیکټونه ملو شو او دا چې بیا عوامو ته ورځي هغې ته ورډبوي نو زه وایم چې د دې رد عمل بسي ځکه چې په دې ملک کې دا کومه مهنګایي ده چې خلکو خودکشي وکړې خپل بچي دغه کړل ووجل خودکشي ته تیار شوي دي د وړو ته وګوره غوړو ته وګوره په دې ملک کې 15 کاله دا ډرامې وچلېدې په مختلف نومونو نه په دې ملک کې صحیح طریقې سره جمهوریت راغی نه روټي کپړه مکان والا چې بچغې والي دلته چې چاته هغه یو وخت روټۍ به میلاوېده هغه هم اوس په نارو باندې شپې کوي ډېر بدترین حالات دی خو د دې یو حل کیدی شي چې په دې ملک کې یو انقلاب راشي او هغه کوم انقلاب دی هغه اسلامي انقلاب دی او هغه د تحریک لبیک انقلاب دی بل داسې قوت په دې ملک کې نشته سیاسي مذهبي قوم پرست چې د دې پاکستان د 25 کروڑ عوامو تقدیر به بدل کړي او که څوک وایي چې یاره داسې قوت شته چې د ملک دا سیاسي ډانچه دا بدلولی شي نو هغه صرف او صرف تحریک لبیک دی نور تحریکونه په دې ملک کې نه چلیږي او دا به انشاءالله وخت ثابتوي او وخت ثابته کړې ده چې دا یو قوت دی مذهبي قوت دی سیاسي قوت دی او د نظریاتو باندې مونږ وګورو دلته ټیکټونه چاته میلو شو ټیکټونه په 80 کروڑ روپۍ یو امیدوار ته چې بین الاقوامي سمګلر د انسانیت دشمن چې په سعودي عرب په پاکه خاوره باندې شپه ورځ هغه د آیسو او د پوډرو بین الاقوامي تجارت کوي هغې خلکو ته هغه خلک په راځي او په پارلیمان کې به کینی او بیا به د دې ملک او د قوم فیصلې کوي نه هغه چې کومه بلیک منی پیدا کړې ده هغه وایټ کوي زما د دې بچو مستقبل بسي د دغې خلکو مخې ته صرف یو تحریک لبیک دی دا به ورته انشاءالله یو چټاني او مونږ به انشاءالله عمده نظریاتي سیاست په ولا داسې دچکه ورکوي چې یاد به ساتي او نن لبیک لبیک یا رسول الله لبیک لبیک یا رسول الله لبیک لبیک مونږ وکتل مونږ وکتل چې نن په یو ظلم جبر بربریت په فلسطین باندې اسرائیلو شروع کړی دی نو دې تحریک لبیک هغې دپاره اواز پورته کړی دی نو انشاءالله مونږ به په هر فورم باندې او په هر ډګر باندې د اسلام د سربلندۍ دپاره څنګه چې زمونږ مشرانو په کشمیر کې خپل کردار ادا کړی دی او دنیا منلی دی دقسې به انشاءالله د تحریک لبیک بچې بچې به راپاسي کوڅه په کوڅه به مونږ دا پیغام رسو او دوی ته به په الیکشن کې هم ښیو چې وروره دلته نور مفاداتو سیاست نه چلیږي د اصولو سیاست او نظریاتي سیاست او هغه سیاست و انشاءالله د تحریک لبیک په شکل کې مونږ ثابتو دغې خلکو ته انشاءالله ښه باري اکثریت کې به تحریک لبیک چې هر ځای کې امیدواران ودرول ما چې کومه فیصله کړې ده
زه ترې ښه مطمئن یم. زه چې کوم ځای ته ورځم زه چا مایوسه نه کړم. ما ته ټول خلک د نورو پاټو خلک وایي ډېره ښه فیصله دې کړله، او دا فیصله د علب خان رور په کوششونو باندې شوې وه، ځکه چې زه تقریبا د 32 کالو نه د کالج د ټایم نه په دې هلو ځلو کې د علب خان شیرپو زمونږ د هلو ځلو نه خبر دی. 2008 کې زه پارلماني سیاست ته راوتی یم، او د هغې وخت نه یو کس وم، په خپله پوسټر یم لګوم، په خپله سټیکر یم لګوم، ګاډ یم رانیسو، چوک په چوک یو ولاړ یم. په خپل خدای مې بروسه کړې ده، او دا نن چې دې ځای ته را رسېدلی یم په خدای مې بروسه کړې ده، او مفاداتو سیاست مې نه دی کړی. ګینې ښې اپر یم راته شوې وې. نن به زه دقسې نه ګرځېدم پیاده، خو په ګاډو کې په پلازو کې کومې چې د آیسو او د پوډرو په پیسو باندې ساز هغې کې عزت نشته. صرف په دې پیاده ګرځېدو کې عزت ته، په نظریاتي سیاست کې عزت ته. غټ غټ لینډ کروزرو والا به راوځي، اوس په حجرې کولو شي 3 میاشتو دپاره، چینه به شروع شي، او په مړو او په خادو کې به دغه خلک چې 15 کاله په حیات آباد کې په اسلام آباد کې چې څوک یې پېژني نه، بغیر اودسه به ولاړې او په هره جنازه کې د خلکو ته به ځان شوقی چې یاره الیکشن راغی. خو دا هغه خلک نه دي، دا 21مه صدي ده، د نیټ دور دی، د سوشل میډیا دور دی، هر سړی سیاسي شوی دی، او انشاءالله موږ به دغې خلکو ته خپل قوت ثابتو. وخت کوتاه دی، او انشاءالله زمام داسې مشرانو سره تعارف نه وشو. لومبي میټینګ دی، لا هغه د یو بل دغه نه دومره نیو دغه شوی نه. انشاءالله تعارفونه به مو شي، او د دې تحریک دپاره په تحصیلي تنګي کې انشاءالله چې څنګه په ډسټرکټ کې آفیسي کولاوي، مونږ په تحصیلي تنګي کې خپل آفیس کولاو، مونږ به رابطه ساتو، او کور کور ته به مونږ به کارنر میټینګونه کوو چې څه د پارټۍ د آیین او د منشور د هغې د ډانچې د لاندې به مونږ کار کوو. مونږ ته به هدایات میلاوي، او په هغې باندې به مونږ عمل کوو، او دعا به کوو چې دا تحریک د پاکستان ګوټ ته رسېدلی دی. خو اوس دې لا مطلب دا چې دا مخکې بوتلل پکار دی، چې زمونږ امیدواران هم په صوبایي اسمبلی کې، په قومي اسمبلی کې، په سینټ کې چې ښې فیصلې وکړي د اسلام د اصولو مطابق، چې په دې ملک کې شرعي نظام راشي. ځکه په 15 کاله کې چا د اسلام په نوم دوکه کړو، چا د پښتونستان په نوم دوکه کړو، چا د روټي کپړه مکان په نوم دوکه کړو، خو هغه تاسو ته ثابتې شوې. نورې دغه دوکې موکې نه چلیږي. خدای به خیر کړي دوی دې راشي، عوامو ته مخاطب شي، د دې ګرانۍ د اثرات په توګه خو کنونشن یې سرګرمۍ، خو په عوامو کې یو ډېره غټه مایوسي ده، او دا مایوسي به صرف او صرف تحریک لبیک انشاءالله ختموي. ستاسو ډېره مننه.